گل لري گلشن لري د گلو گلستان لري تپخ پل گلی زکا گل گل یاران لري تپخ پل گلی زکا گل گل یاران لري گل لري گلشن لري د گلو گلستان لري تپخ پل گلی زکا گل گل یاران لري تپخ پل گلی زکا گل گل یاران لري بل د خیاغر گلا حضرت عثمان لري تپخ پل گلی زکا گل گل یاران لري گل لري گلشن لري د گلو گلستان لري تپخ پل گلی زکا گل گل یاران لري. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول زه د الله شکریا ادا کوم چې مونږ له دا مقرره کړه چې د دوه مسلمانانو کور مونږ جوړ کړو. بیا زه د علما کرامو چې دې ډېره زیاته خواري کړې ده، زمونږ مفتي صاحب چې دا جرګه د ډېر وخت نه دا ټول خپل مشر ګڼي، مونږ یې مشر ګڼو او والله د دې عزتو کې چې دی راغی وه خبره یې مونږ ټولو ته اسانه کړه او ده چې څنګه کړې وه نو حق شان دی وشوه. زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا دنیا پاتې ده، دا هر څه پاتې دي، عاقبت مرګ دی، د خدای د قهر نه یره پکار ده. تاسو الحمدلله دونه ډېر رونی یې، دا رشته ده نو الله پیش او مونږ پیشه چیرې مونږ ستاسو په منځ کې فرق وکړو. زه چې کله د خیر خبره او د دغه خبر راشي نو په هغې کې به بیا مونږ فرق نه کوو. نو د ټول نه لوی عظیمه خبره دا ده چې الله پاک ستاسو دا رشته برقرار کړه او دا خبرې جوړې شوې او چا چې د مشرانو منلي دي او چې اوږه ښکته کړې ده هغه الله پاک اوچت کړي دي. نو الله دې ستاسو ډېر زیات د دې اجر او ثواب درکړي چې تاسو دا ټولې رشتې راغونډې شوې او په خوشحالۍ او په محبت باندې دا خبره الله پاک دې ځای ته راووسته او ختمه کړه. بل دې کې زما رور ګلاب شیر مفتی صاحب دي دې ټولو ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وي او مونږ په آخره باندې رالو او دې سره ملګري شو. الله پاک خبره په خیر خیریت باندې ختمه کړه. قبر ته به هم څوک کوزوي، رور به هم کوزوي. په سخته کې به راته څوک ولاړي، رور به راته ولاړي. په تکلیف کې به راته څوک ولاړي، رور ولاړي. نو د شیطان نه دي منل پکار. مونږ کې چند کسان را لګي شي هغه وایي رور دې ده ووایي ده دې ده ووایي ده دې ده ووایي. نو پکار دا دی چې مونږ لاړ شو هغه رور سره کینو چې وروره ته خو زما د مور روړې لکه څنګه چې تاسو دا ټول رالی او الحمدلله کېناستئ د زړه خبره یو بل سره رور سره وکړئ، زړه کې بغض کینه مه ساتئ او دا ځان کې جرأت پیدا کول پکار چې ما ته یو سړی شیطاني وکړي نو چې زه لاړ شم خپل رور راوغواړم او هغه کینم نو هغه مسله به خدای پاک په اسانه باندې ختمه کړي. خو بجای زه د شیطان ومنم او رور پسې ټوپک راوالم نو هغې نه مسله خو چې بیا د هغې رښتینولي کېږي او څه کېږي څه کېږي څه کېږي نو هغې کې ټول د دنیا نه پناه شوي. نو مهرباني کول پکار دي، د شیطان نه دي منل پکار او په خپل حق او په خپل حصه او په خپل دغه باندې صبر کول پکار دي. همیشه کو تاسو چرته مه ګورئ او چا د چا حق والي چا زیاتی کړي څوک په دې دنیا باندې په خده زوروري یا په بل څه زوروري هغه همیشه د دې کشرانو نه د دې کمزور نه هغه هر څه باندې خېټه واچي نو تاسو د هغې انجام وګورئ. اخره کې الله پاک مکه کمزورو خلکو له راولي او مکې ته یې خدای پاک کښېنوي او په دنیا باندې د هغه نه هغه هر څه تاسو وکتل چې څومره زورور خلک بدماشان ځان ته څه وایي او مکه الله پاک اخره کې هغې سره څه دغه وشي راشي او نس او نابود شي.